خاجي لکه د اب دپاره څو حالت دی صحیح شوله او د جد دپاره څلور حالت درې دغه د جد صحیح جدي صحیح حالکه د دې دپاره څلور حالتونه دي څو حالتونه دي درې د اب حالتونه دي او یو پکې د حرمان دی اول نمبر حالت چې دی سدس حالکه د جد څه چې کله بنات وي څه وي ورسره بنتي وي زید وفات یو ترنه جد دی ابو الاب دی کنه جد صحیح او بل بن بل ابن دی سدی ورغه مذکر اولاد دی اوس سدی وسره مذکر اولاد دی نو د جد د پاره سدس جد د پاره سو الجد کالاب کنا څنګه چې د اب د پاره سدس نو دا شان د د پاره هم سوي سدس کوي اب نشته کنا اب الاب دی او ابن چې دی نو دا عصب دی هغه په مسله کې چې صرف سدس را للې مسله د سونه مسله د چی نشو 1/6 د دیش باقی سو پاتې 5/6 عصب شو ته باندې تا ته مونږ کړی یا ها څنګه دي خاجي دا چې شاته کېږي دویم نمبر سدس مع التعصيب سدس مع التعصيب خاجي دا په کوم وخت کې چې کله وسره مؤنث اولاد وي سوي مؤنث اولاد زیشان معشوقه سوچ دې برابر دی ها ها جد او یا قبل وسره بنت یو بنت کا یا ډی حاجی نو د جد د پاره سدسو او مع تعصیب عصبه او تعصیب یو شی دی کنه او بن چې دنو یو د نسب وی سدس او نسب نوعی اوله ده کنه نوعی اوله سو نسب ربع سمون نسب ربع سمون دته نوعی او یاد شو نوع ثاني ثلثان سدس نسب چې مختلف شي د کل نوع ثاني سره د بعض مسله بده شي په چې کې سدس 1/6 دی ذهنم تورس سو باقی پاتې شي دو هغه دو باقی پر دا دو بوته په عصوبت باندې ملو شي دو بوته شي ذهنم تورس دې بنت بیانې سفاری ها دې بنت بیانې سفاری دا کوم دا رسو حالات راځي کړه قران عظیم کې الله جل جلاله نه فرمایي نه قران نصف ما ترك ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن لم يكن لهن ولد فلكم الربع مما تركتم من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ولكل أمة فإن كانوا أكثر من ذلك فإن كان واحدة فلها النصف ذهن دكتور سيدنا خاص دا نو چاته بول خاطر له زموږ مخ یو کاری شی مخ نو خاطر کې چې نشته سپارې په بل شورو کنه چې غاټ وایي
ما قال څه دا وله الكبرياء في السماوات والارض دا په دې خلک ته هغه بګي او بل ما والو یا دا په اړه پاتې شي او دا دې نو ولې د زول نه شي اول قاری شو دا کاو ختم کاو نو بس په دې ځای کې و خطلا نیوی په حق کې راځي کنه ينعيه كنا وينعيه بصاغه زي كده بالمناسبه هو تواصل پته وينعيه انت ترجمه نه پته لګیدا کنه نو بصاغه روان کسه خج نالک دو ایک جمع کا 3 بٹا 6 3 بٹا خج زکریا لیوانه نه زکریا خانه جرند کې ختمو کفاغ ولا قارین دون نو کنه بس قاری چرته نه خط یو مخ ورستو مخ ته داخل لیوانه او بار بتاوي درته پکړ کې کې وتا سره ورکارا کوه پاتې ولا وای هغه ساده سره چرته نه مینو کړه نو پتا وایس مارزه ول دا ټول موږ دې پاسه دا خارج په سوالات پاتې وو سم ته یا جاله کپور شولې 3 نمبر عصبی محضا وسو قارین دا ډېر زیات دغه کنه د سیو چې بس سم وي کوم ځای کې چې وي تاسو کې وسو کنه ما زړی ګډه پر ما یې ناتوي نه کړ کوثر کې سو حروف دي بیا لکه چې جواب په اسانه بلته او خو نشو هغه خیر کولی دا کړو کنه چې بس ته پوس کې وکړه چې کوم ځای کې وکړه خیر دا دا وزا ساتي کړه اسبای محضا زید وفات الک د زید نه یو جت پاتې شو صحیح ده او لکه دو اختی یا دا اختی بنا کدا بیا خبر دی زوجه ده لکه یو زوجه ده و بل جد دی زوجه سا اولاد نشته ربع ده او جد چی ده نو ده عصبای محضر مسئله که چی صرف ربع راله مسئله ده 4 ده 4 के रुबा 1/4 दे बाकी सो पाते 3/4 ذهن شور رسیدلو او سلورم نمبر حالت چې دی هغه د حرمان دی بس دی اب په خپل باندې وی زید وفات شو یو جد دی بل اب دی او یا لکه بل هو ایزا 5 ابن دی نو جد سچ اب وی نو جد به محروم وی او اب چې دی نو لحاظ دی د پاره به سدس وی ځکه مذکر اولاد دی اوس او ابن عصبه دی مسله کې صرف سدس راله مسله د چینا او 5 بټا هغه 5 په 5 برابر تقسیمېږي کنه تماثل دی یو بس سوچ برابر دی ها چاو بگه سا شک شبه نشتا گرمی دن زیادتا بکنه باران ها بسم الله الرحمن الرحیم والجد الصحیح او جد صحیح کل اب دا پشان د چا ده لا ناکد تلان دي لیکلي عند عدمه فكم وقت کې الا في 4 مسائل مگر سلور مسلو کې نه ده هرڅ سنذكرها في مواعظ شمن په خپل ذهن کې ذکر ان شاء الله تعالی خدلته ضرورت نشته دي اهم مسله خاجي او
ويسقط الجد مالك الجد كالأب كنا الأب د پاره سو حالتونه دي دا تدري حالتونه بد چا د پاره ويسقط الجد بالأب او ساقطیږي جدي صحیح 50 سره په اب سره اب خپل باندې راغلي جدي صحیح بسوي دا محروم وي ولې لأن الأب أصل کپلار اصل دی چې د اب نسبت چاته والی جد ته والی نو اب اصل دی جد خو اب الاب دی هلکه نیکه چې ستا خپل دی نو د پلار د وجې نه چې د پلار دی چې پلار په خپل موجود وي نو د پلار به محروم وي یا لکه په مسله باندې فی قرابة الجد الى المیت هغه رشته د جد کې الى المیت چې نه میت ته والی جد اب اصل دی کنه یا لکه پوش جد صرف اب الاب ته نه وي ښه وإن علا اب الاب وإن اوس به قانون دا دی چې کوم نږدې موجود وي بل بساطه کې هلکه که اب او اب الاب محروم وي که اب الاب محروم وي داسې پسې وإن علا ذهنا ټول څه شک شبهه خو نشته خی والجد الصحیح هلکه د دې جد صحیح خوراته لږ تعریف وکړه دا خو ډېر اهم کتاب دی پیش او چې دلته پوه نه شولې نو ګوره بیا پیش په خبره باندې که بیا غټ هم مفتیم شي نو لحاظه بیا به درته مسلې جوړېږي ګورې اوس لږ ځان پوی کا لږ یې را وګروه بیا انشاءالله لاره کولاویږي که خیر وي لږ کوشش پکې وکړه وخت ولا ورکړي والجد الصحیح هلکه جد صحیح والذي دا هغې ته وایي لا تدخل فی نسبته الى المیت چې نه داخلیږي په نسبت د دې جد کې الى المیت میت ته مور پکې نه وي ځکه که رالاله بیا جد فاسد دی جد صحیح نه دی جد فاسد دی څه نه دی جد صحیح لکه اب الاب الاب دلته کې اوس دغه چې د نیا ده که نه ستا د پلار مور پلار دغه ده که دا خوشانه خبره ده ذهن دې پوره رسېدی خپل دغه کې د نیکه مور پلار د نیکه مور او د پلار نیکونه یو ځای شوي ده د مور هغه پکې نشته دی ستا پلار دی که نه ستا د پلار څه نوم دی زر مضمونونه بیا نور لاړي ستا د پلار مور د مور پلار ستا د پلار چې کومه مور ده او د مور د ستا د پلار چې کومه مور ده ستا نیا شو که نه د هغې پلار دا جد فاسد دی ذهن دې پوره د مور کار به چې کوم نکه شي او د مور چې پکې راغله بس هغه فاسد شي او چې مور پکې نه وي پلار دا صحیح دی واو کنه ذهن هم پوره رسېدلو دی اب الاب وان علا دا جد صحیح دی خو چې مور پکې راله اب الاب الاب نه اخوا ستا د نیکونو مور چې ده نو د هغې نه اخوا ته بیا دا اجداد فاسده دي یا لکه پوه شوئ په دې خبره باندې ذهن هم پوره رسېدلو دی یو څو به درته د مشق هم درکړو ځکه دې کې مشق هم اهم دی